السلام علیکم ګرانو پښتنو، زه تاسو ټول سره مخاطب انورجان ناصر ایڈوکیټ های کورټ لاهور کې اوسیدونکي. تاسو زنن طریقه در شیم د پاسپورت د جوړونې د تاسو خپل ځان لپاره وسنګ جوړوي په پاکستان کې او د بچانو لپاره به څنګه جوړوي. ما مخکې ویډیو جوړ کړی او په ویډیو باندې ډیر خلک د امبیسي پور ځان ورساو بغیر ډاکومېنټس. یو کار هم داسې نه کیږي چې تاسو د ډاکومېنټس کاغذان پر نه او ته د کار وسی. نو بیا مال امبیسي سره امبیسي د افغانستان له یو کس سره ډیر ښایسته انسان هغه سره ما رابطه کې ما هغه رابطه کې زه مکمل د خپل حالات خپل اختیارات راته بیان کړل، طریقه کار راته بیان کو. هغه طریقه کار تاسو تر مخه ږدمه، نه د تاسو خپل ټایم ضایع سي، نه د هغو افیسرانو ټایم ضایع کوي. تاسو پریشان هم نه سئ، خرچې هم نه وکوئ، له لرې لرې ځایه به ځان رسوئ. طریقه یې څه ده؟ زه تاسو طریقه درښیم. باید تاسو په غور سره واورئ. هم به په ما باندې کوېسچنان سوالونه کم سي، هم به په تاسو ته کار اسانه سي. کله چې هم ته خپل بچي دپاره پاسپورټ جوړوې په پاکستان کې د امبیسي د افغانستان څخه اخلي، په څه طریقه به اخلي، کوم شی به له تا سره یي، بیا یې تا اخیستی سي. کله چې هم له تا سره تذکره یي یا پاسپورټ یي او تا د خپل بچي برث سرټیفیکټ که په افغانستان کې پیدا شوی ده، د افغانستان د فارن منسټري څخه به دی اټیسټ، بیا ته هغه اټیسټ برث سرټیفیکټ سره له خپله تذکرې او له پاسپورټ څخه ته ورتلی سي، ته په افغانستان امبیسي کې ته ترلاسه کوی سي. او که چیرې تا سره د افغانستان د فارن منسټري سره د تا د خپل بچي برث سرټیفیکټ اټیسټ شوی وي، بیا تا سره که شی که نه د اولاد تر 4 کلو کم و هم در سره د تګ ضرورت یې نشته. که 4 کلو بالا و بیا در سره وړی سي، برث سرټیفیکټ ورکړل دی، بل د شي ضرورت لا نشته. او که چیرې په پاکستان کې دی پیدا شوی ده، د پاکستان برث سرټیفیکټ به له تا سره یي، له فارن منسټري د پاکستان څخه به وزیر خارجه سي ورته یایي، فارن منسټري پاکستان چې به دی اټیسټ شوی یي، هغه در سره یوسه لاړ سه د افغانستان امبیسي ته سوختلی سي، یا خو د خپل فلاري سره له پاسپورټه له تذکرې یا له پاسپورټه، او یا د چاچایي مطلب انکل سي ورته یایي، یا د بیا 1800 کلونو ورور وي، دا یې وړی سي. هلته د افغانستان امبیسي د ده بچي ته پاسپورټ ور جوړوي. او که چیرې تا سره بیا برث سرټیفیکټ نه یي د نادره له طرفه، بیا ته څه کوی سي، د یوه هسپتاله څخه د تا برث سرټیفیکټ یي، هغه برث سرټیفیکټ له هسپتاله څخه اټیسټ شوی به یي، هغه ته وړی سي د امبیسي ته، امبیسي د افغانستان ته، هغه ته بیا نوی برث سرټیفیکټ در جاري کوي. په هغه نوي برث سرټیفیکټ باندې بیا تا ته د پاسپورټ در جوړوي. پاته سو دا بله ویډیو چې ما د تاسې لپاره جوړه کړې وله مخه، ما ویل تاسې به خپل پاسپورټ څنګه جوړوئ د افغانستان له امبیسي څخه. کله چې هم ته د افغانستان امبیسي ته ځې، ته خپل پاسپورټ جوړوې، ته به خپل پاسپورټ لرې ایکسپایره به وي، او ته به خپله تذکره لرې، کاغذي تذکره لرې، بیا ته نوی پاسپورټ جوړوی سي یوه. او که چیرې تا سره پاسپورټ نه و، بیا تا سره تذکره یي، کومه تذکره به یي، کمپیوټرایز تذکره به یي، هغه ګوتې چې د لګولي هغه تذکره د افغانستان به در سره یي، بیا ته پاسپورټ ځان ته جوړوی سي. او د تا بچی سي کله تر 4 کلو کم و، بیا سره د افغانستان امبیسي ته در سفارتخانې ته د سره د تګ ضرورت نشته، صرف هغه برث سرټیفیکټ اټیسټډ د فارن منسټري څخه در سره وړل پکار دي. او که چیرې تر 4 کلو غټ و، بیا به تا سره ماشوم هم در سره ځي. زه ویډیو تاسې لپاره جوړوم، امبیسي والی د افغانستان والی د کور ودان سي له ما سره رابطه وکوله چې د تا ویډیو ده، دا ویډیو له وجې موږ ته ډېر پښتانه وروڼه را روان دي. هغه سیسټم موږ اوس بند کړو، یایي مخکې و اوس هم بند کړی ده، اوس په هغه طریقه نه جوړیږي. اوس دغه طریقه ده کومه چې ما درته وښوله، یا به تا سره ایکسپایر پاسپورټ یي، تذکره به وي کاغذي، بیا ورتلی سي، بیا یې رینیو کوی سي. که تا سره پاسپورټ نه و، بیا تا سره به تذکره کمپیوټرایز تذکره یي،
بیا یې ته نوی کوی سي، بیا ته نوی پاسپورټ ځان ته جوړوی سي د پاکستان د افغانستان امبیسي څخه په پاکستان په اسلام آباد کې سي موجوده ده. دغه مختصره معلومات ان شاء الله چې تاسو به ترلاسه کړي، امید کوم چې تاسو به په دې فایده واخلئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره باید شیر کړئ، فارورډ یې کړئ، ورته ویلږئ او هغه یې هم وګوري، فایده ځینې واخلي. تر ډیره حده پر موږ کوشش کوو دا تاسو ته دغه ویډیو موږ په مختصرو لفظو کې پیش کړه، لیکن په دې باندې د افغانستان د سفارتخانې کوم کس چې دا افیسر هغه له پرونه راسي، بیا تر اوسه پورې له ما سره رابطه کوي، دی ماته معلومات راکوي، زه هغه معلومات تاسو لپاره په پیجو باندې لیکو بیا یې اسانه کو درته بیا تاسو ته تر مخ پیښ کړو. نو پکار ده تاسو فایده ځینې واخلئ، په صحیح ټایم باندې په صحیح لاره باندې ورسئ او ځان ته کار اسانه کوي او هغو ته کار اسانه کوي او خپل مطلب خپل کار ترلاسه کوي. مننه کوم، الله مې خوشحاله لره. انشاءالله مزید ویډیو به هم دغسې درته جوړوو، د کارډ په حواله سره هم، د پاسپورټ په حواله سره هم، د افغانستان کارډ، پی او آر، پی او سی، پاکستان شناختی کارت ترلاسه کولو د تاسو د فایدې دپاره چې کوم ویډیو کوم معلومات ولا موږ سره هغه به تاسو ته درکوو. مننه، الله حافظ.